پاکستان د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه شوی ځانمرګي برید د افغانستان په واکمنو طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړي او په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې ناز د طالبانو استازي راغوښتي دي. پاکستان د طالبانو حکومت ته یو واری بیا ویلي دي چې د افغانستان په خوره میج د ټي ټي پی مشران باید ونیسي او اسلام آباد ته وسپاره. د پاکستان د خارجه دفتر د بیان لمحه د بهرنیو چارو سکرټر پرون د نه پرواز په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې ناز د افغان طالبانو د حکومت استازي د بهرنیو چارو وزارت ترابللی ډیر اسماعیل خان 13 ورځ د ترهګرۍ په شوی پیره کې ورته سخت احتجاج کړی دی. د نه په میاشت کې د شوی د ترهګریز برید پړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم د پاکستانی طالبانو یو ډلې قبول کړی دا او د پاکستان فوج منلې ده چې په دې برید کې لږ تر لږه د شسکر وجل شوی دی. بیان کې ویل شوی چې طالبانو د حکومت استازي ته ویل شي بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د حکومت استازي ته ویل شوی چې هغه باید په سمدستي توګه د خپل خیواد حکومت د پاکستان د اخنینونه ویل شوی چې هغه باید په سمدستي توګه د خپل خیواد حکومت د پاکستان د اندېښنو خبر کړي او اوسنی برید کې د ککړو کسانو په ضد د پلټنو بشپړلو نروستو سخت ګامونه واخلي. د پاکستان له لوري د افغان طالبانو په حکومت ټینګار شوی چې هغوی باید د ترهګرۍ د دې په پالیسي کچه غندنه وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو د هغوی د مشرانو او د پټو ځایونو په ضد یې سمدستي کاروایی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر وغوښتل چې د افغان طالبانو لړمخال حکومت باید په دې برید کې ککړ د ټي ټي پی مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. اسلام آباد ټینګار کړي چې کابل باید باوري کړي چې د افغانستان خور د پاکستان په ضد ونه کارول شي. د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د 2 شپې وړاندې د ځانمرګي برید او پوسټ د رسیدونکو زیان او مرګ جوړل د په داسې وخت کې مې تراغلي دي چې د پاکستان د نن د عامو ټاکنو تیاری روان دي او د فوج مشر جنرال عاصم منیر واشنگټن ته په خپل لومړي سفر تللی دی. الیکشن کمیشن په 8 فروری ګر خیوات کې د عامو ټاکنو اعلان کړی دی خو سیړونکو وایي څومره چې عام انتخابات ته وخت رانږدې کیږي دومره پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا ترهګریز بریدونه چټک کیږي چې د عامو ټاکنو وجود یې په خطر کې اچولې دي. فوج ویلي چې په سیمه کې د هر ډول ترهګرو د ختمولو لپاره د پاکي عملیات روان دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د مل څخه ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او قرباني حوصله نور لوړوي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400